نواز شریف حواله سره بیرستر صاد رسول ویلی دي چې یو کس 15 ځله ازموشي وي او بیا هم هغه د ملک د پارس نه وي کړي او هغه کس بیا تاسو په شپږم ځل ازمو کوي نو دا قصور دغه کس نه بلکې دا قصور د ستاسو دی ځکه د دې مقصد دا شو چې تاسو د خپل ماضی نه زده کړه نه ده کړې او هغه اردو کې هم یو کول دی چې آزمائے ہوئے کو آزمانا جهالت ہے نو دی صاد رسول چې کوم دی د نواز شریف حواله سره دا ویلی دي او ما ته پته نشته چې زما یادو کې هم ناراضي چې د نون لیگ حکومت کې په اخرنی ځل کله معیشت ټیک شوی و کله معیشت ټیک طرف کېدو طرفان شوی و مطلب نون لیگ چې کله هم حکومت کړی دی نو ای معیشت له ترقی نه د ورکړی د پاکستان اکانومي هغه نه د ټیک کړي د ملک معیشت خراب دی په ملک کې د ګرانۍ په وجه باندې هر ځای کې هړتالونه دي پرون هم په ملک کې شټر ډاون هړتال او دکاندارانو تاجرانو ټول هړتالونه کړي دکانونه ټول بندو بل ماهرونو ویلي دي چې د پاکستان معیشت داسې روان وي نو سپتمبر میاشت اخره پورې به ډالر ډیر برخیږي او حالت په آوټ اف کنټرول کیږي ملک دیوالیا کېدو طرف ته هم تللی شي که چېرې معیشت دغه رنګ رواني ځکه زموږ د ملک چې کم گروت ریټ دی هغه ماینس کې روان دی د عمران خان په ټایم کې بیا هم پازیټیو 6 اوس هغه ماینس لکو شوی دی گروت ریټ جی خب نور چې کم اپډیټس دي دا هم وورئ اسلام آباد کې تاجرانو طرف نه احتجاج دوران د پی ټی آی شیخ وقاص هم التزن رسول د عمران خان په حق کې په اسلام آباد ډی چوک کې ناربازي هم شوې ده چې عمران خان زنده باد څومره هم چې احتجاج ته خلک راټول شي هغه د عمران خان زنده باد ناري په اسلام آباد ډی چوک کې وخلې دي شیخ وقاص مظاهرینو سره خبرې اترې هم کړې دي الته تقریر هم کړی دی او موجوده چې د ملک کم حالات دي معیشت او مهنګای باندې هم خبرې کړې دي چې هغه خبرو سره دغه مظاهرین دغه احتجاج والا خلک اګری شوي هم دي بل په 13 سپتمبر قاضي چیف جسټس یو اجلاس راغوسته دي او د ملک ټول های کورټونو ته یو خط هم لیکلی دی خط کې های کورټ ته ویل شوي د ملک ټول های کورټو له ویل شوي دي که چېرې په های کورټ کې خالی کرسۍ وي نو ماته خبر کوي چې په هغې باندې زه د ججز تعیناتي وکړم دا کار مخکې عمر عطا بنډیال هم ویلو مطلب جج تعینات کول دا یو ښه خبره ده چې خالی کرسۍ په هغې باندې جج تعینات کول ډېر ښه خبر دی خو بل طرف ته دا کار مخکې عمر عطا بنډیال هم کولو چې هغه وخت په هغه باندې مسلم لیگ نون حکومت چې کوم وای په تنقیدونه کول چې ولې ستا خو ریټایرمنټ کې لږ وخت نو ته ولې تعیناتي کې اوس هم دغه چیف جسټس قاضي فیض عیسی چې کوم دی د په ریټایرمنټ کې هم تقریبا ډیر کم ټایم پاتې دی او دی بیا هم د ججز تعیناتي کوي نو په د باندې دا وخت څوک هم اعتراض نه کوي څوک په هم تنقید نه کوي جی بل نواز شریف لندن ته واپسای نه پس هغه حواله سره ډیر زیات نیگیټیو خبرونه مخې راغلي دي چې نواز شریف صرف خپل حکومت د لپاره پاکستان ته راځي او کاغله حکومت نه ملاویږي نو هغه په وطن کې یو شپه هم نه کوي هغه په وطن کې بیا ټایم نه تیری د نواز شریف که تاسو ګورئ ایون فیلډ کیس چې کوم دی هغه هم دوباره کولاوېدو والا دی دې نه علاوه د نواز شریف فیملی بچي چې کوم ده ټول په لندن کې ژوند کوي د هغوی بزنسز د هغوی سټډي د هغوی هر څه چې کوم دی لندن سره ریلیټډ دی او د دې خلکو دپاره پاکستان داسې دی لکه یو کس ویلي وو چې د مالداره خلکو دپاره پاکستان داسې دی دغه خپل مطلب خلک چا چې پاکستان لوټلی دی نو دوی دپاره پاکستان یو قبرستان دی دی چې کله مړه شي نو د هغوی لاس صرف پاکستان ته راځي نور هغوی چې کله ژوندي وي په پاکستان کې ټایم نه تیروي نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس و د ویډیو کتلو زیاته مننه جي والسلام